سیټ امټي سیټ دا څه ته ویل کېږي دا سیټ هغه قسم دی چې هغه سیمون جوړ شوی خالي چې نو الیمنټس چې د سره پکې ان پکې نو ابجیکټس هیڅ پکې نه په سیټ کې چې پکې د سره غلي مونږ دا خبره کړو هغه ته الیمنټس ویل کېږي د سیټ هغه قسم چې پاره کې د سره سره هغه ته ویل کېږي سو امټي سیټ امټي سیټ چې هغه مونږ په دې نشان باندې هم لیکل شو ظاهرو دا دې نه علاوه په دې نشان باندې هم مونږ ظاهرو صحیح ده دا ځوان نشانونه چې دا د امټي سیټ نو امټي سیټ هغه سیټ چې پاره کې بیخي الیمنټس هیڅ پکې نه صحیح ده اکثر به مثالونو کې دا څه قسم راشي تاسو به شاید په لوور کلاسز کې کړي هم وي چې a set of natural numbers less than 0 a natural number set چې 0 نه صحیح وړوکی صحیح ده نو 0 نو ورکوټه خو natural number نشته مطلب په دې سیټ کې د سره انسر راځي نه راځي خالی ده صحیح ده دې ته ویل کېږي empty set دویم نمبر سیټ قسم چې دی هغه ته ویل کېږي سنگلټن سیټ سنگلټن سیټ د سیټ یو قسم دی دا څنګه قسم دی د سیټ هغه قسم چې پاغه کې اونلی ون الیمنٹ چې پاغه کې صرف یو الیمنٹ هغه سیټ چې پاغه کې صرف یو الیمنٹ هغه د څه ویل کېږي سنگلټن سیټ مثال طور فار ایگزامپل دلته کې یو څو سیټونه چې لیکم ګوره دا پکې ته پکې ون راغلی دا سنگلټن سیټ ضروري نه چې ون دې پکې راشي لکه ګوره پکې ته دې کې ا راغلی نه دا هم سنگلټن سیټ دی صحیح شو دې نه علاوه پدې کې پکې دا مثال طور بلو ما ولیکو بلو کلر دی کنه دا څه شو سنگلټن سیټ دا ټول سنگلټن سیټس نو سنگلټن سیټ هغه سیټ ته ویل کېږي چې باندې صرف یو الیمنٹ یو ابجیکټ یو انسب کې هغه ته ویل کېږي سنگلټن سیټ دریم نمبر فاینایټ سیټ finite set finite set څه ته ویل کېږي د سیټ هغه قسم چې پاغه کې د انسی چې داغه سي لیمټ په خاص ځبان سي ختم شي الیمنٹ سي سیټ هغه قسم چې داغه د الیمنټس لیمټ چې په وځي کې باندې ختم شي صحیح شو د څه ویل کېږي finite set لیمټ دا نه پس ګوره چې موږ ورته ending point چې خامخا به ختم شي د شنه دا چې د په اخواتلی یا د شنه را چې انسی چې هغه دغه شانتي رواني او حد بیني معلوم چې ورته پښتو کوي او حد بیني معلوم صحیح ده نو هدا سیټ هغه قسم چې داغه یو حد معلومي دغه څه ویل کې فاینایټ سیټ مثال طور فار ایگزامپل زدا انسی لیکم چې 1 2 3 4 up to اسی بزا up to 10,000 was the finite set حالانکه دا درې شیزونه به راغلي دي الپسس چورته مونږ وایو and so on دې خبره مده چې د شیزا خو هادي معلوم دی 10,000 صحیح ده دا څه قسم سیټ څه لري کې فاینایټ سیټ بل سیټ درې فاینایټ چې هغه بالکل برعکس ته اختلاف ته هغه ته ویل کې انفاینایټ سیټ انفاینایټ سیټ چې دا څه ته ویل کې د سیټ هغه قسم چې داغه اخرنه حد نه معلوم صحیح شو انفاینایټ مطلب نو د سیټ هغه قسم چې داغه د الیمنټس چې کم ده داغه حد نه معلوم نو لیمټ چې داغه حد مونته نه معلوم دغه څه ویل کې انفاینایټ سیټ مثال تور دلته کې زوس لیکم مثال تور ګوره دا ان نیچرل نمبر دی 1 2 3 او دا قشن دی بدا روان دي اوس اخرنه انسان نه معلوم چې کوم اخرنه انسان صحیح ده اخرنه حد نه معلوم د سټا قسم چې داغه اخرنه حد نه معلوم داغه د څه لیکي انفاینایټ مطلب یا حدود نه معلوم داغه څه لیکي انفاینایټ او چې معلومي هغه د څه لیکي فاینایټ دا واس داس د شرینه علاوه نور ټایپس شته د سټ خدا داس قسم ټایپس چې په یو سټ باندې دي او بلکې چې زمونږ د پاره چې هغه په لیکچر کې په کار راځي صرف عقدي وسو چې کله مونږه د سټ ټایپس بیانو on the basis of two sets د دوه سټس په بیس باندې مونږه سټ ټایپس بیانو نو هغه به څنګه نو پاره کې اولنې نمبر زوز د لیکي لیکم equivalent set equivalent set څه ته ویل کیږي اوس ما تاسو ته وی چې د سټ ټایپ اوس دلته بیانوم خو on the basis of two set یا زیات سیوا سټس دلته کې دا څه په یو سټ باندې ما مثالونه ورکړل اوس په دې لپاره دوه سیوا سټس چې ضروري
نو څنګه چې ما لیکل اکویوالنت سیټس دلته کې می سیټ لیکل دی سنگل دا په سنگل سیټ دی دلته کې می سیټس لیکل دا په ډبل یا داغه نه سیوا سیټ نو دوا یا دوه نه سیوا 2 اور مور سیټس دوا یا دوه نه سیوا سیټس ته ویل کېږي سو چې دا اکویوالنت دي کچرته سو داغه کارډینیټي یو شانتي و کارډینیټي سو سیم و کارډینیټي څه ته ویل کېږي کارډینیټي دا کارډینیټي لبس پکې ماوري کو کارډینیټي ویل کېږي نمبر اف الیمنټس دا پکې د په سیټ کې سره غلي خا داغه تعداد نمبر اف الیمنټس ان ا سیټ په سیټ کې چې پکې ته سره غلي داغه تعداد نمبر تعداد انسانو تعداد چې کله دوا یا دوه سیوا سیټونو او پاغه کتاب پکې ته د الیمنټس چې کړ هغه د شمار کړ د یو سیټ هغه الیمنټس ته شمار کړ او د بل سیټ هغه یو شانتي تعداد یو شانتي دي ته ویل کېږي دا دوه سیټونه اکویوالنت ضروري نه چې هغه الیمنټس دی یو شانتي تعداد به یو شانتي مثال طور فار ایگزامپل دا ا ما یو سیټ ولیکو په دې کې وګوره 1 2 3 4 5 6 د دې ا کارډینیټي بولو کارډینیټي موږ په دې باندې ډینوټ کوو سیده کارډینیټي ګوره دې څه ویل کې په دې کې چې پکې د انسیدا بشمار کې سو انسیدا پکې یا سو الیمنټس پکې الیمنټس په شمار کې 1 2 3 4 5 شپږ الیمنټس ندی ا سیټ کارډینیټي صرف 6 شو اوس یو بل سیټ لیکم مثال ته وردا بی سیټ مې ولیکو په دې کې ګوره ا بی سی ډي ای اف اوس ګوره د دې کارډینیټي معلومه کا نو دا څنګه ډینوټ کیږي بی کارډینیټي دې ته ویل کېږي بی کارډینیټي اوس په دې کې چې پکې د کوم انسیډیا شمار سودي دا الیمنټس شمار 1 2 3 4 5 د دې کارډینیټي څه 6 کارډینیټي دې ته نه ویل کېږي چې دا 1 2 3 دې ته نه ویل کېږي پکې چې په سیټ کې څه به تشمار کې الیمنټس په شمار صحیح د دې کارډینیټي چې دا مطلب پدې کې چې پکې د سړي هغه چی دي ضروري ده نه چې ګره 1 2 3 دی راغلي د لګوس ګور 1 2 3 نشته راو کارډینیټي چې دا مطلب د الیمنټس دی تعداد ته ویل کی تعداد د دې څونه شمار چورته موږ وز د ا کارډینیټي چې دا هغه هم چې دا او د بی کارډینیټي چې دا هغه هم چې دا دوه کارډینیټي چې دي یو شانتي چې کله دې دوه کارډینیټي چې هغه یو شانتي د دې ته موږ سوایو چې دا ا سیټ سره د اکویوالنت دی دا کوم سیټ د بی سیټ موږ ا سیټ ته وایو دا سره اکویوالنت دی د بی سیټ دا ساين از ایکوال ټو د پاره دی او دا اکویوالنت د پاره اکویوالنت ما تاسو په کړی دی چې د الیمنټس تعداد یو شانتي الیمنټس نو پر الیمنټس تعداد یو شانتي نو دوا یا دوه سیوا سیټس ته ویل کېږي چې دا اکویوالنت کچرته په دغه سیټ کې پکې ته چې کم د الیمنټس تعداد دي هغه صحیح هغه یو شانتي دوه سیټونو یا که زیات سیټونو چې کله تعداد یو شانتي نو دې سیټس ته ویل کېږي چې دا یو بل سیټ اکویوالنت موږ په دې نشان باندې ډینوټ کوو ها دا اکویوالنت نشان دی بل سیټ قسم on the basis of two or more set هغه ته ویل کېږي equal sets بل قسم equal sets دوا یا دوه سیوا sets ته ویل کېږي چې دا سری equal دلته کوم اوله خبره بس ولیکم two or more sets دغه ته بس ویل کېږي چې دا equal کچرته په دې کې دا دوه شرایط شرط نمبر 1 چې کارډینیټي به یو شانتي ګوره دا مطلب دا چې دا ایکوال سیټ به اول نمبر صحیح اکویوالنت وي ایکوال سیټ په اول نمبر اکویوالنت دي ورپسې وسر دویم شرط هم دی دي کې یو شرط دی کارډینیټي به سیم بس دلته کې وسر دوه شرایط دي نمبر 1 چې کارډینیټي به سیم نمبر 2 پکې د چې کوم الیمنټس راغلي ابم صحیح ابا سیم یو شانتي وي بدل باندې دوا یا دوه سیوا سیټس هغه ته موږ وایو چې دا ایکوال سیټس دي کچرته دا هغه کارډینیټي یو شانتي و پکې د چې کم الیمنټس راغلي چې هغه یو شانتي مثال تور دلته کې ارتضا یو دوه سیټونه چې لیکم دا ا سیټ شو دې کې مثال تور دا ان سی شو چې 1 4 9 8 6 دا به دې کې ان سی شو ډبل بی سیټ چې دا لیکم دې د اور سره وګورئ 4 1 6 9 8 دا بی سیټ صحیح وس د ا کارډینیټي دا ا سیټ د دې کارډینیټي ا کارډینیټي څه ده 1 2 3 4 5 15 سری پکې 15 الیمنټس پکې د ا کارډینیټي څه ده 5 صحیح د بی کارډینیټي بی کې سو الیمنټس دي د بی کارډینیټي معلوم کو 1 2 3 4 5 د بی کارډینیټي څه ده هغه هم 5 اوس کو وګورئ تاسو د ا او د بی کې چې کم سری ان سی دي اب دویم دا یو شرط پوره شو کارډینیټي څه سیم معلومه شو د دې 5 کارډینیټي د دې 5 کارډینیټي
اوس په پکې ته مونږه په دې کې هغه انسی وګورو چې هغه یو شان دي کنو دلته 1 دی او وګورم چې په دې کې 1 شته کنو آی دا دی 1 دلته 4 دی دلته 4 شته او دا دی 4 دلته 9 دی دلته هم 9 دی دلته 8 دی دلته هم 8 دی دلته 6 دی دلته هم 6 دی نه انسه دي صفات شو چې په دې کې دا او په دې کې نشته دی ځکه چې هلته کارډینیټ یو شان سیواګر انسه پکې نه پاتې کیږي کمنسي چې یو بل سره معلومه شو هغه په یو بل کې یو شان دي نو مونږ وایو چې دا A او دا B سیټ څه شو دا ایکوال دي A او B سیټ سره ایکوال دي اوس دا نشان دلته کې د کارډینیټ دی ایکوالټی لپاره دا سیټ د ایکوالټی لپاره دی نو د A او د B دا A او B سیټس باندې سره ایکوال دي اوس د سیټس لیکم چې ایکوال نه مثال تور دا A سیټ مو لیکو 1 2 3 4 دا مې بل B سیټ ولیکو A B C D اوس دا څو ګوري د دې کارډینیټ څه ده د A کارډینیټ هغه د 4 سلور انسی دی پکې مطلب سلور الیمنټس دی د B کارډینیټ چې دا هغه څه ده 4 ده خو A او B ایکوال نه دي ولی الته 1 دی دلته A دی یا دلته B بل کول د سر شته نه دلته کې لاندې اوس کله دې کې څه چینجز وکم مثال تور ګوره لکه دا ضروري نه چې A B C D دي زبګ دې سین سره ولم چې 9 4 2 3 دې سیمه کوزه بیا کارډینیټ یو شان دي خو ایکوال نه دي وجه څه ده 2 خو دلته شته ټیک ده 3 شته 4 هم شته خو دلته 1 دلته 9 دی بیا ایکوال نه دي پوهیږئ دوه یا دوه سیټونو ته دوه یا دوه نه سیوا سیټس ته موږ وایو چې دا څه دي ایکوال دي که چېرته د هغې کارډینیټ چې دا هغه یو شانتي وه دویم نمبر په هغې کې چې پکې ته کم ایلیمنټس دي هغه څه هغه سیم یو شان دي دا ټایپس شو د سیټس عام واړه واړه ټایپس دي ښه صحیح ده